بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 53 نمبر درس دی. نن به ان شاء الله مونږه د ګیرې متعلق بحث کوو جی. فروع تتعلق بالوضوء. فروع چې دا د فرع جمع ده. فروع د فرع جمع ده. فرع شاخ ته وي او جز ته وي. تتعلق چې متعلق دي بالوضوء او د سره. هغه جزئیات چې د اودس متعلق وي، هغه ضروری مسائل چې د اودس متعلق دي، یعنی د اودس ضروری مختلف باسونه دلته شروع شو. مختلف چې اودس سره ضروری کم مسائل دي د اودس سره تعلق لري، د هغې باس نن شروع شو جي. یجب معنا دا واجب کیږي، واجب کیږي یا لازم کیږي. غسل یو وی غسل یو وی غسل، په غین باندې چې کله فتحه وي نو هغه غسل. غسل معنا ده یو څیز وینځل، او غسل معنا ده لامبل، پورا غسل کول. ٹھیک شو؟ خود او غسل چې وي هغه وینځل. وینځل. ظاهر، ظاهر معنا ده ښکاره حصہ، ظاهره حصہ، ښکاره حصہ. ښکاره حصہ. لحیه، لحیه ګیرې ته وایي. دا اردو کې ورته داړي وایي، موږ ورته په پښتو کې ګیره وایو. لحیه، ګیره. اذا معنا ده کله چې، کانت معنا ده وی، لحیه ګیره. کسا، کستون معنا ده ګڼه، چې داسې ګڼه ګیره وي، او ګلګوتې ګلګوتې وي او ګڼه وي، رنګی رنګی نه وي، نو ګڼه ګیرې ته کستون وایي. ګڼه او ګلګوتې. ګڼه او ګلګوتې. ګلګوتې مطلب چې ګونګریالی، اردو کې ورته ګونګریالی وایي. داسې تاو شوي راتاو شوي چې وي، ګڼه ګیره وي، بلکل سیده نه وي، دغه شانتې ګڼه ګیره وي او ډېر زیات ویښته وي پرې دغه شان. داسې ګیره وي چې د هغې نه ښکته د انسان د مخ دا سرمن نه ښکاري، هغې ته کستون وایي. هغه ګیره چې د انسان د مخ د ښکته سرمن پکې نه ښکاري، هغې ته کستون وایي. ګڼه ګیره ورته وایي، ګڼه ګیره. ٹھیک شو جی. اوس دلته کې وایي ویجب واجبیږي غسل وینځل ظاهر لحیت د ګیرې ښکاره حصہ، ظاهره حصہ. اذا كانت اللحیة، اذا معنا ده کله چې كانت اللحیة ګیره وي کستن ګڼه، ډېره ګڼه وي. مطلب دا دی کله چې ګیره ډېره ګڼه وي که نه او لاندې پکې د مخ سرمن نه ښکاري، نو بیا صرف د ګیرې د بره حصه وینځل کافي ده. او که نه د چا ګیره رنګی رنګی ده، ګڼه نه ده، او چې دننه پکې د مخ دا سرمن ښکاري، نو چې کله دا اودس کوي نو دا به پوره صرف د ګیرې دا بره حصه به نه وینځي، چې ښکاره حصه به وینځي. دا به مکمل بیا د مخ د سرمن ته اوبه ښکته کوزئ، داسې کلکه ګیره مږي چې د ښکته سرمن ته اوبه کوزه شي. که ښکته سرمن ته اوبه کوزه نه شي نو د دا اودس نه کېږي. او چې د چا ګیره ډېره زیاته ګڼه وي که نه، نو هغه دپاره ښکته سرمن ته اوبه کوزول، د مخ سرمن ته اوبه کوزول لازمي نه دي. ټیک شوه؟ د هغې بس ښکاره دا بره حصه وینځل، بس صرف مخ داسې ووینځه لکه عام کس چې ماشوم چې مخ څنګه وینځي همدغه شانتې صرف مخ خپل وینځل دا لازمي دي. نو دلته وایي یجب غسل ظاهر اللحیة، د ګیرې ظاهره حصه، دا مخ د ښکاره حصه چې ده ښکته سرمن ته رسول نه، صرف دا ښکاره حصه وینځل دا واجبیږي. اذا كانت اللحیة کستن، کله چې ګیره ګڼه وي. چې کله ګیره ډېره ګڼه وي نو بیا د دې ګیرې دا ښکاره حصه وینځل دا کافي، دا واجبیږي. ټیک شوه جي. لا یکفي، لا معنا ده نه، او یکفي معنا ده کافي کېږي، نه کافي کېږي. لا یکفي معنا ده د پورا لا یکفي معنا ده نه کافي کېږي. ظاهر، ظاهر معنا د ښکاره حصہ،
لحیه ګیره بار بار لیکل ځکه لازمي دي چې دا الفاظ هم زده شي. اذا معنا ده کله چې کانت معنا ده وي. خفیفتن خفیفتن معنا ده رنګی سپکا سپکا د خفیفه معنا ده سپکا سپکا مطلب دا دی چې ګیره رنګی وي رنګی سپکا یعنی رنګی ګیره رنګی حاجی تا ته خو اوس دلته کې وي چې کله د ګیره ډېره زیاته ګڼه وي او ګونګریالې وي هغه ګلګوتې ګلګوتې وي نو بیا د ګیرې صرف د بار حصه وینځل دا واجبېږي او چې کله ګیره رنګی وي سپکه وي لکه مطلب رنګی وي داسې رنګی وي چې ښکته د مخ دا سرمن ښکاري نو بیا به په دغه حالت کې ګورئ لا یکفي غسل ظاهر اللحیت بیا یې دا ښکاره حصه وینځل ګورئ دا نه کافي کېږي. اذا کانت خفیفتن کله چې دا ګیره سپکه وي دغه وي رنګی وي رنګی چې ډېره ګڼه نه وي او د مخ دا سرمن ته ښکته ښکاري نو په دغه حالت کې به بیا د ګیره ګورې صرف دا ښکاره حصه وینځل دا نه کافي کېږي. ټیک شوه. بل یجبو بلکې واجبېږي بل معنا ده بلکې یجبو واجبېږي ایصال معنا ده رسول ماء اوبه الى بشرة اللحیة الى معنا ده مونږ پښتو کې وایو پورې او اردو کې وایي تک او بشرت دا سرمن ته وایي د مخ دا سرمن ته وایي سرمن او لحیه معنا د ګیره اوس تا ته وایي لا یکفي نه کافي کېږي غسل ظاهر اللحیت د ګیرې ښکاره حصه دا ظاهره حصه دا ګورې وینځل نه کافي کېږي. اذا کانت خفیفتن چې کله ګیره رنګی وي بل یجب بلکې واجبېږي ایصال الماء اوبه رسول الى بشرة اللحیت د ګیرې سرمن پورې د ګیرې سرمن ته اوبه رسول بیا لازمي دي. ګورئ جي دا خبر یاد کړئ چې کله ګیره ډېره ګڼه وي بس صرف عام مخ ووینځه بس کافي ده ګیرې ته بلکل ښکته اوبه رسول دا لازمي نه دي. او چې کله ګیره رنګی وي رنګی چې داسې ګیره وي چې د هغې نه ښکته د مخ دا سرمن ښکاري دوه درې ډکې دلته کې وي دوه درې ډکې دلته کې وي دلته لږه غونته کې ګیره وي دلته لږه ګیره وي نو په دغه حالت کې به بیا پوره ګیره دا ګیره به ووینځئ او د دې ته به ښکته د سرمن ته اوبه رسول دا واجب وي ګورئ او که دغه دی ونه کړه اودس ترې نه کېږي. بیا مخکې وایي لا یجبو معنا ده نه واجبېږي غسل معنا ده وینځل الشعر ویښته الذي کم چې استرسل معنا ده چې ښکته ځوړند وي یا د دې مخ او د دې ګیرې د حصې نه بهر وي. ټیک شوه. نو ځوړند یعنی یا سیده وي سیده ګونګریالې نه وي سیده وي یا ځوړند وي. سیده ٹھیک شوه. من اللحیة من معنا ده نه او لحیه معنا ده ګیره واو معنا ده او کذا معنا ده دغه شان لا یجب معنا ده نه واجبېږي مسا معنا ده مسا او حو معنا ده دغه ویښته هغه
ښه جي اوس دلته کې وایي جي و چې کله ګیره ډېره زیاته رنګۍ وي کسه نه وي کسه معنی د ګڼه او خفیفه معنی د رنګۍ سپکه مطلب دا دی چې رنګۍ نو وایي چې کله ګیره ډېره زیاته ګڼه وي نو بیا د ګیرې د ښکاره حصه وینځل بس کافي د دننه سرمن ته اوبه رسول ضروري نه دي او چې نه ګیره رنګۍ وي نو په دې حالت کې به بیا د ګیرې د مخ د سرمن نه ده د مخکې ته بل یجب ایصال الماء الى بشرة اللحیة بلکې بیا د ګیرې د سرمن نه ده د ګیرې لاندې چې کومه سرمن ده د مخ دا سرمن وایي دغې ته اوبه رسول وایي ګوره دا بیا واجب دي لا یجب نه واجبېږي غسل الشعر ویښته وینځل کم ویښته وینځل الذي کم چې استرسله ځوړن وي داسې ښکته ځوړن وي اوږده یعنې سیده ویښته وي من اللحیت د ګیرې نه د ګیرې نه چې کوم ښکته ځوړن ویښته وي لکه مثلا ګورئ د ګیرې حد د دې ځای نه داسې شروع کېږي ټیک شوه داسې مکمل داسې او د دې دا چې کومه زنه ده د دې زنې دې لاندې پورې او که نه د زنې نه ښکته داسې د دغه والی که نه دا د مرۍ ویښته دي که نه مرۍ ویښته نو اوس دا د مرۍ دا ویښته چې دي دا ښکته ځوړن چې دي د ګیرې نه د دې زنې نه چې کوم ښکته ځوړن ویښته دي دغه ویښته نه وینځل ضروري دي او نه د دې مسه ضروري ده بالکل نه به وینځي او نه د هغې وینځل لازمي دي او نه د هغې مسه کول لازمي دي بلکې خلاف سنت دي چې کوم د دې ګیرې د حدودو نه بهر ویښته دي ټیک شو جي لا یجب نه واجبېږي غسل الشعر ویښته وینځل الذي کم ویښته چې استرسله ځوړن دي سیده دي من اللحیة د ګیرې نه د ګیرې نه ښکته ځوړن ویښته چې کوم دي هغه وکذا او دغه شان لا یجب نه واجبېږي مسحه د دغه کم ځوړن ویښته چې دي د دې مسح کول هم نه واجبېږي ټیک شو جي نو دا زموږ د نن ورځې درس اول په دې باندې لږه غونته کې روشنۍ واچو ګورئ جي وایي چې کومه ښکاره ګیره وي او ګڼه وي لکه ګیره کله ډېره زیاته ګڼه وي نو د دې بس دا ښکاره حصه وینځل بس دا کافي ده ټیک شوه او دغه بس واجبېږي او وایي چې کله ګیره دغه وي ګڼه نه وي بلکې ګیره رنګۍ وي او ښکته پکې د مخ دا سرمن ښکاري نو بلکې بیا وایي یجب ایصال الماء واجبېږي ایصال الماء اوبه رسول الى بشارة اللحیة د ګیرې سرمن ته یعنی د ګیرې نه ښکته چې کومه د مخ سرمن ده هغې ته اوبه رسول واجب دي بیا ټیک شو جي که ګیره رنګۍ وي نو ښکته د مخ سرمن ته اوبه رسول دا واجب دي او که ګیره رنګۍ وي نو بیا د مخ سرمن ته اوبه رسولو ضرورت نشته به صرف ښکاره حصه به ووینځي چې کله ګیره ګڼه وي ډېره زیاته ګڼه وي او که ګیره رنګۍ وي نو بیا به سرمن ته ښکته اوبه رسې به مخکې درته اوس وایي لا یجب غسل الشعر ویښته وینځل نه واجبېږي الذي کم ویښته چې استرسله ځوړن وي ښکته ځوړن وي یا سیده وي من اللحیة د ګیرې نه د ګیرې د حدودو نه بهر چې کوم ویښته وي نو د دغې وینځل اوس ګورئ دا زما ګیره ده د دې ګیرې نه که ښکته کوم ویښته دلته کې وي که نه نو نه د دې ویښتو وینځل لازمي دي او نه د دې مسح کول لازمیږي ټیک شوه وکذا او دغه شان لا یجب نه واجبېږي مسحه د دغې ویښته چې دا کوم د ګیرې د حدودو نه ښکته دي د دې ویښتو مسح کول هم لازم نه دي ټیک شو نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام